अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 सफ़ा नंबर 10 बराए जमात नहम। नन बमुंगा सियाक व सबाक पर बारा की वायु सियाक व सबाक सिजदे। सियाक का माना है पीछे, सबाक का माना है आगे। द सियाक माना दा रुस्तो आगा खबरे चे हागा रुस्तो तेरे शवी वी और सबाक हागा खबरे तो वही चिरातुन की खबरे वी, यानी हागा खबरा چې کوم پیراګراف مونږ ته راکړی شوی وي هغه د هغې نه وروستو خبره او هغې سره مخکې راتلونکې خبره، دا ټوله خبره पूरा वाضح कौल दे तो वही सियाक व सबाक। यानी किसी पैराग्राफ में पीछे बयान की हुई बात और आगे बयान की हुई बात په یو پیراګراف کې چې وروستو څه بیان شوي هغه خبره او راتلونکې خبره دا بیانول وي। सियाक व सबाक के 3 अज्जा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स द सियाक व सबाक असल के द्रे अज्जा वी په دریو اجزا باندې مشتمل وي. کله هم چې موږ ته پیپر کې سیاق و سباق راشي نو ټولو کې اول به ورته مونږه حواله متن لیکو، دویم به هغې پسې وي سیاق و سباق او دریم به هغې پسې وي تشریح. راځئ چې دا وګورو دا به څنګه مونږه حواله متن کې بس لیکو، سیاق و سباق کې بس لیکو او تشریح کې بس لیکو. ډیر سټوډنټس حواله متن کې به مونږه د مصنف نوم لیکو او د سبق نوم به لیکو چې هر یو سبق مونږ ته راکړی شوی دی هغه به مونږ پړو کړی وي، د هغه سبق نامه به لیکو او د هغې د مصنف نامه به لیکو. لکه څرنګه چې مونږ ته اخلاق نبوي سبق راکړی شوی دی نو هغه لیکلی شوی دی، چا لیکلی دی؟ هغه مولانا شبلی نعمانی لیکلی دی او د سبق نامه د اخلاق نبوي. اوس که چېرته مونږ ته قوم اتفاق سبق راکړی شوی وي نو د هغې مصنف دی سر سید احمد خان او دغه سبق نامه د قوم اتفاق. نو په حواله متن کې به مونږه یو د سبق نامه لیکو او یو د هغه کس نامه به لیکو چې چا دغه سبق لیکلی دی. سیاق و سباق کې به څه لیکو؟ سیاق و سباق کې به مونږه د سبق لږه شانتې مختصره شانتې خلاصه لیکو، د سبق اهم جزونه به لیکو. یو قسم مونږه دغه پیراګراف چې کوم پیراګراف مونږ ته په پیپر کې راکړی دی دغه هم پکې راشي او د سبق لږه شانتې خلاصه هم پکې راشي. نو راځئ چې مونږ دا اوس وګورو چې د سیاق و سباق په لحاظ سره د اخلاق نبوي سیاق و سباق څه جوړیږي. مصنف مولانا शिबली नौमानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल सीरत पेश करते हुए हुजूर की आला अखलाक, ईसार, तवाज़ा और लुत्फ़ तबा से चंद वाक़ियात पेश करते हैं. शिबली नौमानी द पैगम्बर अलैहिस्सलाम बेमिसाल सीरत पेश कई और द पैगम्बर अलैहिस्सलाम अखलाक पेश कई, ईसार, तवाज़ा, लुत्फ़ तबा और दगा शांति बच्चों पर शफ़क़त, औलाद से मोहब्बत, दा टोल वाक़ियात पके पेश कई. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी अच्छे काम को इख्तियार करते तो उस पर मदावमत फरमाते. पैगम्बर अलैहिस्सलाम बची कल हम यो कार शुरू कोलो न हगी बांध बे मदावमत कोलो यानी हमेशगी बे इख्तियार वाला. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आला व इरफाते द पैगम्बर अलैहिस्सलाम अखलाक आला औचत अखलाकू बेहतरीन अखलाकू. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ईसार से काम लिया. पैगम्बर अलैहिस्सलाम हमेशा द पार ईसार न कार खिस्ते दे. सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हुजूर की मजलिस के लिए बेताब रहते. सहाबा कराम बा पैगम्बर अलैहिस्सलाम सरा मजलिस की नास्ता द हग मजलिस द पार बा बेताब ऊ چې کله به د مانځه وخت راځي او کله به مونږ پیغمبر علیه السلام وینو او د هغه په مجلس کې به کینو او هغه نه به دین زده کو. हमेशा मजालिस सोहबत में एक हजूम बना रहता. हमेशा به د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ډیر زیات صحابه یو رش به جوړ وو. इसलिए जो लोग बाद में आते په دغه وجه کم خلک بچي رستو راغله
तो उनके लिए बैठने की जगह बाकी न रहती। दغه خلکو د پاره به د ناستي د پاره ځای باقی پاتې نو، لکه څنګه چې مخکې به خلک راغله او هغې به کېناسته او ځای به ډک شو، بیا به چې وروستو کوم خلک راغله نو هغې ته به ځای باقی نو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی چادر مبارک پیش کرتے. پیغمبر علیہ السلام ورته خپل صادر مبارک پیش کو چې په دې باندې هغې کینی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے. پیغمبر علیہ السلام با په مجلس کې چر هم د چا زړه ازارولو نه، داسې خلک به پیغمبر علیه السلام سره په دغه مجلس کې ناستو چې هغې به د مجلس مطابق خبره اونکړی شوه، هغه خبره پیغمبر علیه السلام باندې بدې ولګېده، خو پیغمبر علیه السلام به په هغه ساعت د هغه تحقیر نه کولو، بلکې په عام مثالونو سره به بیا بیانول چې خلک داسې کوي، داسې کار کوي او داسې عادتونه دي د بعضې خلکو. دا به دې دپاره دا مثال پیش کولو چې دغه مخصوص انسان دل ازاري ونشي او په غیرت کې کمی رانشي. ډیر سټوډنټس دا نوٹ ورسره ما لیکلی دی، څرنګه چې تاسو ته ما وویل چې سیاق و سباق د سبق یو مختصر شانت خلاصه وي. سیاق و سباق میں سبق کا مختصر سا خلاصہ لکھا جاتا ہے. دا سبق یہ اردو کی شانت خلاصہ بیان لکھیگی اور تشریح یا وضاحت میں دیے گئے پیراگراف کو آسان زبان میں بیان کرنا ہوتا ہے. او بیا مونږ وضاحت یا تشریح کو د سیاق و سباق نه پس نو د هغې چې کوم پیراګراف مونږ ته راکړی شوی دی هغې کې چې کوم مشکل الفاظ دي هغه به آسان او ساده ژبه کې هغه مونږ پیش کوو. جس میں مشکل الفاظ آسان اور سلیس اردو میں بیان کرنا ہوتا ہے او دغه مشکل الفاظ چې کوم دي آسان الفاظو کې یعنی د هغې آسان معنی به ورکو اور سلیس اردو میں بیان کرنا ہوتا ہے او ساده آسان اردو کې به دغه پیراګراف بیانو. دا به مونږ په کوم یو ځای کې کوو؟ په تشریح یا وضاحت کې به کوو. ډیر سټوډنټس مونږ سیاق و سباق حواله متن دام اول او د سیاق و سباق درېمه حصه چې کومه ده هغه تشریح ده. اوس تشریح طرف ته ځو. تشریح کې به مونږ کم پیراګراف چې مونږ ته راکړی شوی دی د هغه پیراګراف به آسان اردو کې او مشکل الفاظ به په آسان الفاظو کې بیانو. نو راځئ چې وګورو چې دې کې څه لیکلی شوي دي. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق انسان تھے. پیغمبر علیہ السلام ډیر نرم مزاج اور خوش اخلاق انسان وہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہر وقت ایک ہجوم رہتا تھا. پیغمبر علیہ السلام ډیر انسان و خوش اخلاق انسان وہ. په دغه وجه به صحابه د پیغمبر علیہ السلام په مجلس کې هر وخت ډیر په یو رش کې موجود وو. دلته نو اوس د سیاق و سباق هغه سلسله شروع کیږي کوم چې مونږ ته په سبق کې راکړی شوی دی په مشق کې. د هغه پیراګراف دلته نه تشریح شروع کیږي. جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی. کم خلق بچے راغله مخکې هغې به کېناسته هغې به ځای نه ونیوه بیا به ډېر رش جوړ شو. کم خلق به چې وروستو راغله نو هغې ته به ځای باقي پاتې نه و. ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا کہ په داسې موقع باندې به څه خلق راغله وروستو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی چادر مبارک پیش کرتے نو ځای به نه و. پیغمبر علیہ السلام به هغې ته خپل صادر مبارک پیش کو. سټوډنټس دلته تاسو وګورئ په کتاب کې لیکلی شوی دی ردای مبارک. هغه مونږ دلته ګران ټکی په آسان اردو کې بدل کړی دی چادر مبارک پیش کرتے تاکہ اسے بیٹھنے کے لیے بچا دے. دې دپاره چې دا صادر دې ځان ته وغوړی او په هغې باندې کینی. مجلس میں اگر کسی کی بات بری معلوم ہوتی تو کسی کا نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے. دلته ولیکلی شوه بات بری معلوم ہوتی په کتاب کې دی اگر کسی کی بات ناگوار گزرتی. دلته مونږه سلیس اردو کې ساده اردو کې دا بیان کړی دی. دغه شانته تاسو په تشریح کې په اسانه
ژبه کې دا پیش کوئ. که په مجلس کې به د چا خبره په پیغمبر علیه السلام بدو لګېده نو د هغه ذکر به نه کولو، بلکې عام مثالوں میں فرماتے. تاسو کتاب کې وګورئ هلته لیکل شوی دی صيغه تعمیم میں، دلته مونږ لیکلی دی عام مثالوں میں فرماتے، صيغه تعمیم میں فرماتے. نو هغه مونږ دلته سلیس اردو کې بدل کړی دی. په عام مثالونو سره به پیغمبر علیہ السلام داغي مثال ورکولو. سبه فرمایل لوگ ایسا کہتے ہیں، خلق دا سی وی، د بعض خلکو دا عادت وی. دا با پیغمبر علیہ السلام مثال پیش کولو د دغه کسانو او نامی به د دې نه اخستی، اس کا نام نہیں لیتے، د هغه کس نامه به نه اخسته د چا خبره به چې په پیغمبر علیہ السلام بدو لګیدا یا د مجلس مطابق بنوا. یہ طریقہ اس لیے فرماتے، کتاب کې لیکل شوی دی یہ طریقہ ابهام اس لیے فرماتے، مونږ ساده اردو کې لیکلې یہ طریقہ اس لیے فرماتے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو. دا طریقہ پیغمبر علیہ السلام ځکه اختیار ولا چې دغه کس ذلت نشي، تحقیر نشي اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، او داغه د غیرت په احساس کې یعنی داغه په غیرت کې څه کمی را نشي. دا لیکچر نمبر 3 راتلونکي لیکچر سره به ان شاء الله بیا ملاویږو. تر هغه پورې مصور مخلص له اجازت ورکړئ، د خپل ځان خیال ساتئ. الله حافظ.